حقپال صاحب حکومتونو غبرګون مونږ یادو په عربي نړۍ کې او په اسلامي نړۍ کې په هغه به وروسته خبرې وکړو چې څه معنا لري یا نه، یا د مجموعاً د نورې دنیا ملګرو ملتو د امنیت شورا ځانګړې غونډه شاید په دې باندې جوړه شي. لیکن دغه سازمانونو چې حکومتونه نه دي لکه القاعده د همدغه امریکا د همدغه سیاستونو زیږنده وه. دغه ډله چې په اصطلاح اوس امریکا د تروریستانو په نامه پیژني، د امریکا د همدغه سیاستونه نه د اسرائیل د ملاتړ او د فلسطینیانو په مقابل کې د ظلم د مقابل کې چوپ پاتې کېدل او یا د هغې حمایت زیږنده وه. اوس یو ځل بیا که دا خبره تکراریږي، د القاعده په شان ډله به بیا راژوندۍ، یعنی بیا قوي نشي، یا دغه ډلې جنګېږي، دا به لا تروریزم ته یا دغه جګړه چې تروریزم په نوم یادېږي دا به لا توده نشي. آیا د ټرمپ هدف خو دغه جګړې ته لا زمینه مساعدول خو نه دي؟ زه په دې باور یم ځواک صاحب چې امریکایان خو وغواړي ونه غواړي د جګړې خلک دي او جګړه کوي، جګړه جوړوي. تاسو د دوی تاریخ وګورئ، دغه 240 کاله چې تاریخ لري په دې کې 150 کاله دوی جګړه کې نو نور دغه 220 کاله دوی په جګړه کې تیر کړي. د امریکایانو تاریخ ثابته کړې ده. زه وایم که بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت یا پلازمینې په نامه وپېژندل شي او نه پېژندل شي، امریکایان په سیمه کې جګړه مخ ته وړي، که القاعده وي که نه وي جګړه مخ ته وړي، که هر څه محرکات باید پیدا کړي جګړې ته. جګړه خو اوس یوازې امریکایي نشي کولی، باید بل څوک وي چې ورسره وي. زه دا وایم چې د امریکایانو د اسلامي نړۍ او د اسلام په وړاندې جګړه له پخوا پیل کړې ده، پرته د بیت المقدس د قضیې نه دا روانه جګړه چې په اسلامي نړۍ کې ده، دا له شک پرته چې د دوه ایډیولوژي او د دوه مفکورو جګړه ده. دا چې کله کله په اصطلاح ځینې ډلې او ځینې ټپلې بیا تیروزي، هغه د دوی ستونزه ده. خو په عمومي لحاظ که تاسو دا مطالعه کړئ، دا د دوه مفکورو یا په اصطلاح د دوه امتونو جګړه ده چې د اسلامي نړۍ له غرب سره جګړه ده. چې تاسف په دې کې چې په اسلامي نړۍ کې چې حاکم حکومتونه دي، د اسلامي دولتونه نه دي، اسلامي حکومتونه نه دي، چې دوی خپل سیاست بهرنی او داخلي سیاست د اسلام پر مبنا ودري او بیا بل اخر د اسلام له دښمن سره جګړه وکړي. ځکه خو زه دغه ډلې یادوم هغه ډلې چې د اسلام په نوم جګړه کوي. په عملي لحاظ به زه فکر کوم یو څه ناڅه په اصطلاح نورم دغه د جګړه مارو ډلو انګیزه او احساسات نورم قوي کې، یو څه ناڅه به د عسکرګرۍ کې په اصطلاح د مشروعیت کې به نور هم دې ته قوت ورکړي. خو په اساس کې جګړه سته ده، یعنې موږ نشو کولی چې دغه بدون تاثیر کې فکر وکړو چې ډېر داسې محسوس نتایج به منځته راوړي. مهمه قضیه دلته دا ده چې زه دا وایم په اسلامي نړۍ کې چې کوم حکومتونه دي، د سعودي عرب، د ترکیې، د مصر او د ایران، چې دا په سیمه کې قدرتمن دولتونه دي، دا سیکولر غیر اسلامي دولتونه دي، دوی همیش په یو روان دي، ولسونه په بل روان دي. معنا دا د سعودي عرب ولس له سعودي عرب د سعود له کورنۍ نه بیل ده، اردوغان له خپل ملت نه بیل ده، سیسی له خپل ملت نه بیل ده، چې بیل ده بحث دې کې ده چې بیل ده د دغه حکومتونو چپ پاتې کېدل او یا ډېر ضعیف او کمزور غبرګون ښودل، دغه ولسونه به د خپل حکومتونو په وړاندې یعنی دا زمینه به مساعده نشي، دغه خواته بلل نشي چې دغه خلک د خپل حکومتونو په ضد پاسېږي. هو ګورئ، د عربي پسرلي له پیل نه که تاسو وګورئ، دا خبره ډېره ثابته ده چې څومره په عربي نړۍ کې، په اسلامي نړۍ کې د ولس او د حاکم او د رعیت ترمنځ څومره دغه رابطه ټینګه ده او څومره په اصطلاح په خو رسویې تړلې ده. مازې چې یو فرصت ورته برابر سو، دوی خپل چارواکي نسکور کړل، له منځه یې وړل، له مبارک نه نیولې ته بن علي پورې، ته د صالح پورې چې هغه ورځې په څه رقم شرمندګۍ ووژل شو، تر قذافي پورې، تر دا اوس د بشار الاسد سره چې کومه جګړه روانه ده. تاسو د صدام وژنې وګورئ، دا بسته لړۍ وګورئ چې ولسونو د دوی په مرګ باندې اختر جوړ کړی. دا ولې داسې کوي چې یو څوک راځي، یو ولس راځي، د خپل حاکم، د خپل په اصطلاح ولسمشر د دې په وژلو باندې اختر کوي او جشن نیسي. دا خو په دې دلالت کوي چې دغه دیکتاتور ظالم چارواکي چې دي، دا د غرب په ملاتړ رامنځته شوي دي. دوی د خپلو ولسونو د او د غرب په توطیو کې د منځه ځي او بالکل دا جالبیت په دې کې ده چې خو نتیجه ګیري چې بنګ ته ده، که نه نتیجه ګیري چې اسلامي نړۍ ته ده،
دا د چې منګه د بې ثباتۍ یو بل دور ته داخلېدو کی له شک پرته چې دا حکومتونه د منځ لاړل دیکتاتورو که بد خو د هغه وضعیت لا بدتر شو. له شک پرته دا خو ستاسو ځواک صاحب چې تاسو دا تمه موږ نسو لرلی کله چې یو سیمه کې یو دولت له منځه ځي نو باید بدیل باندې فکر وشي چې څه ډول یو بدیل باید د دې ځای ناستی سي. که صرف د دولتونو له منځه وړل وي نو زه فکر کوم دا حماقت ده. له نه دولت نه فاسد دولت بهتره ده چې وي. اما مهمه دا ده چې د همغې سیمې خلک او ولسونه په یو داسې بدیل فکر وکړي چې د دې ځای ناسته وي په اصطلاح داسې یو حالت رامنځته نه سي. لکه اوس زه دا وایم د فلسطین په قضیه کې چې سو د نشنلیزم مفکورې تل اسلامي نړۍ له پښو غورځولې ده، ملا یې ورماته کړې ده. د فلسطین قضیه او اسلامي قضیه ده، د امت قضیه ده. د امت په چوکاټ کې باید حل سي. ولې نظامی رامنځته سوه، فلسطین نظامی اشغال سو. اوس که دا دولتونه دا غندي دا د عامه افکار اغوا کول د خپل ولسونو ته فریب ورکوي، اما په عمل کې دا ټول د اسرائیل او د امریکایانو ملګري دي. له اردوغان نه نیولې تر ملک سلمان پورې، تر روحاني پورې، تر دا بل مشر مذهبي مشر پورې. سیسی خو خیره خو مستقیم مزدور د پټیم نه. نو دا هغه خلک دي چې د فلسطین له مسلمانانو سره دوی جفا کړي، دوی خیانت کړي، دوی دروغ وایي. زه دا وایم کله کله په ځینو رسنیو کې او په ځینو اجتماعي رسنیو کې داسې اورېدل کېږي چې څوک ځینې اردوغان ته خلیفه وایي. زه دا وایم دا خلیفه چې فلسطین د سوریې خلک وژلی سي له امریکایانو سره یو ځای، د عراق په جنګ کې برخه اخیستلی سي یو ځای، آیا دا پوځ تا کومې ورځې ته ساتلی چې اوس فلسطین اشغال سوی هم چوپه خوله وي، چې بیت المقدس کې داسې قضیه سو بیا چوپه خوله وي؟ له 2 میلیارډ تر 4 میلیارډ ډالر پورې همدغه خلیفه اردوغان له اسرائیل سره کلنۍ تجارت لري. ملک سلمان هغه د زوی چې اوس قدرت ته راغلی پټې اړیکې لري. همداشان دغه ایرانیان چې په کال کې د قدس ورځ لمانځي. تاسو چې دغه پوځونه چې تاسو سوریې او عراق ته لېږلو چې مسلمانان پې ووژنئ، دا زموږ محترمین چې ورغلي چې دا د کفر د اسلام جګړه وه، ولې د امریکایانو په مقابل کې اوس نه درېږي؟ ولې نظامي اقدام نه کوي چې دا چون دا قضیه نظامي ده؟ په دې غندلو کنفرانسونو خبر باندې کې عمل غواړي. جناب ممتاز صاحب، اردوغان خواستار کنفرانس اسلامی شد، سازمان کنفرانس اسلامی شد. آیا کشورهای مثل ترکیه و سازمان کشورهای اسلامی چیزی از دستشان ساخته است؟ عکس العمل از یا چیزی معنای خود داشت یا نه؟ ببینید یک موضوع بسیار آشکار و روشن است. در این مدت 70 چند سال میشه قضیه فلسطین بیشتر این حال در امریکایی‌ها، غربی‌ها، اسرائیلی‌ها درست نبضی درست ازی سیاستمدارا و دولتمردای کشورهای اسلامی رو درست اینا چی کرده، نبض زیر رو دیده، درک کرده، نبض زیر درست دیده. هر عملی که اینا چی میکنه، اقدام میکنه، هر اقدامی که اسرائیل کرده، امریکایی‌ها کرده، درست سنجیده و نبض زیر دیده و وضع ساحه را دیده ای کار میکنن. مثلا بسیار واضح آشکار است. از این کنفرانس کشورهای اسلامی که بارها انکار کرده و توبیخ کرده و موضوع تقبیح کرده، این چیست؟ یک تقبیح یک تقبیح دیگه هم صورت بگیره. تقبیح چه تغییر نمیده. ولی آن موقفی را که سابق که گرفته بود ملک فیصل گفتم که در نتیجه شما از داخل خاندان و فامیلشون اینا قربانی شده. فعلا عملا اگر شما به صورت آشکار صحبت کرده بتانیم بگیرید اینمی اصلا همین دولت مردای افغانستان گرفتگی تا همین کشور دیگر اصلا باور کنید که از نگاه اعتقادی و از نگاه تاریخی و ایدئولوژی اصلا بسیار کم اجازه که معلومات درباره بیت المقدس داشته باشن. من میره شک میکنم شک دارم که اینا اصلا معنای جوری بفهمه که بیت المقدس یعنی برای مسلمانان چی حیثیت داره. اگر اولا قبلتین بگوییم اولا قبلتین چی معنا داره؟ بیایم شما میرید کشور خود از می سیاستمدارای خود دولت مردای خود یک پرسان کنیم که معنی اولا قبلتین چی معنا، ثالث حرمین چی معنا، یعنی چی معنا داره؟ به خدا اینا چی کنن؟ به خاطر از اینکه هر قدر برداشت یا آنقدر سطحی است، از حد گذشته که یکی از سیاستمدارای از این کشورهای اسلامی گفته که ما کشورهای چیه ما اسلام درست معلومات دارم. 1 سال سیرت نبی رو در چی خواندیم در کراچی خواندیم. یعنی با 1 سال ما در 1 سال کورس انگلیسی رو یاد گرفتم نمیتونم. این خانه پرپلو در 1 سال چی در 1 سال سیرت نبی تمام اسلام چی کرده، دین اسلام یاد گرفته. این بحثایی که تقبیح صورت میگیره سعی کنین دو بحث تقریبا متضاد به وجود بیاد. از یک طرف
همگی ما میگیم که مسئله حساس است و عکس‌العمل‌های جدی را وجود خواهد آورد. یکی از طرف حکومت ها باشه، از طرف مردم باشه، بعد از طرف دیگه طور بحث میکنیم که هیچ حکومتی و هیچ کسی هم یعنی هیچ توقع عکس‌العمل جدی و واقعی وجود نداره. پس یک فیصله، یک امر مختوم است دیگه. یک امر مختومه که اینجا قسمی که خودت گفته ده اینجا تفکیک کنم. شما وقتی ایرا گفتم، شما وقتی که شما میگه که تاجیکستان این موضوع رو تقبیح کرد، درست است؟ رحمانوف چی گفته در یکی از بیانیه خود؟ گفت عربا افتخار میکنن که پیغمبر دارن، ما میگه افتخار بخاری پیغمبر ما بود. اینا شما کسی که به این سطح چی بوده باشه، این به این مسئله به این معنا بی معنا باشه، بی مفهوم باشه، از این مردم شما تصور کنید. اون گپ موضوع دیگه در کجاست؟ مشکلات، مادر مشکلات ها، مادر بحران ها، مادر همه مشکلاتی که در شرق اوسط و در خاورمیانه در کشورهای اسلامی فعلا که وجود داره، القاعده اگر وجود داره، اگر داعش وجود داره، حرکات های وجود داره، مادر همه اگر حقیقت واقعی است یا بهانه است، قضیه فلسطین است. این یک اصل اساس است. پس این مشکل دامه یعنی به شکل دیگه شلوغ اینا تریجی موضوع که باید تفکیک اصلی قسن. امید مردم، توقع مردم، مسلمان ها، اتکای مردم برای امید بر مردم فلسطین که در داخل هستند، در اوجا حماس هستند، مردم فلسطین هستند که اونا اصلا بازیکننده اصلی در میدان اونا هستند. یکی دومی حرکت های مردمی که در کشورهای اسلامی هستند، اینی حرکت ها هستند که این معادل رو اینا تغییر میتونن. اگر شما به این تقبیح و تنبیه و توبیخ و چیز از اینا انتظار کنید، گفتن که اصلا اینا فقط از اون ارزشی از امور را نداره که در مطبوعات اعلان شوه برای چیستن. درست. یعنی توقع جدی از طرف کشورهای اسلامی وجود نداره، چون حکومت‌های در کشورهای اسلامی که نمیتونه نمایندگی از بالقطع طبعا از حکومت ها قطعا ما نمیتونیم امید نداره مردم. اگر به قضیه ترکیه رو میگن، درست است که بعض وقتا یک حرکت های احساساتی که صورت میگیره از طرف اردوغان صورت میگیره، از طرف یک کشور دیگه صورت میگیره، شاید یک امید برای مردم یک حرکت رو به وجود بیاره، ولی حقیقت واقعیت امر این است که شما وقتی که شما میبینید میل نفت و گاز و تیل که از طرف کشور خلیجی است از اسرائیل تمویل میشه، وقتی میل حرکت گازی که فروخته میشه از مصر به اسرائیل فروخته میشه، شما همه که تغذیه و تمویل و تجهیزی که میشه از طرف اسرائیل، از طرف مصر مصری هستن، خودشون مردمش نه حکومتش، اینی مردم هستن که اونم بیت المقدس اینا محاصره کردن، حماس اینا محاصره کردن، اونم بشار اسد هست که اینا رو بیرون کرد، اخراج کردن، از سوریه بکردن. هزارها فلسطینی فعلا آزادیخواه فلسطین فعلا در زندانهای کشورهای عربی به سر میبرن، اینا بیچاره هر جای دست بسته و مثلا همین موضوع ایران که میگن دوستای حرف اخیری مسته ایران میگن در جنگ هایی که بین چی بوده، بین عراق و بین ایران وجود، ایران از طرف اسرائیل اسلحه چی میداده میشه، تسلیم میشه، یک امر واضح است. و در قضیه افغانستان اگر شما موضوع امریکا رو ببینید، رفسنجانی یک حرفش به دوست گفت باید امریکایی ها بدانن اگر ما همکاری باشن نمیکردیم در عراق، در افغانستان، اینا نمیتونستن پیروز شوند. تشکر. شاهین صاحب، اسلامی نړۍ یوازې نه، عربي نړۍ یوازې نه، مخکې تاسو ویل چې غربي نړۍ، فرانسې، جرمني، حتی انګلستان دې ټولو غبرګون ښودلی دی. د امریکا دغه اقدام کانګرس د تصویب کړی، لیکن د ملګرو ملتو د بیلابیلو تصویبونو د قطعنامو خلاف یو کار دی. نو نړیوال غبرګون دغه باره کې تاسو څنګه ارزوئ؟ تر اوسه پورې چې کوم غبرګونونه شوي دي او هغه پس پرده یا پس منظر د دې ټولو موقفونو دا دی چې د اسلامي جوامعو هغه غضب او غصه وزبیښي، د دې نه خواته نور هیڅ شی هم نشته. دا وضعیت به په همدې حال باندې دوام پیدا کوي
ترڅو چې بیت المقدس عملا د اسرائیل پایتخت شي او موږ به په همدې سلسلو کې وو چې نن پلاني ملک دغسې موقف اختیار کو بل ورځ فلاني ملک دغسې موقف اختیار کو. یوازینی هدف د دې هغه نه دا دی د دې بیاناتونه او د دې مطبوعاتي اعلامیونه دا دی چې دا د عامو مسلمانانو غصه کمه کی دا کنټرول کی دغه عمومي هدف دی. ولی نور په مجموع کې فکر نه کوم چې اروپا دی اروپایان اصلا یو خبر خو واضح ده ملګرو ملتو د مختلفو قطعنامو خلاف کار کړی دی. ملګرو ملتو په څو ځل باندې د قطعنامې صادر کړي دي هغه دغه اوس چې امریکا کړي د سره په ضدیت کې دي نو دا خو بالاخره وجود لري دا مسله او دا په د امریکا حیثیت او اعتبار او د نور هیوادونو برګون همدغه سیاسي به ورته تیر شي د خبره نه زه فکر کوم چې همدغه سبتیر شي تر اوسه پورې امریکا په ټوله دنیا کې بدمعشي کوي او د ملل متحد سره چې کوم مخالفتونه شوي دي یا امریکا کړي دي او یا اسرائیل کړي ټول تاریخ د ملل متحد کې مطالعه کوي همدغه دوه ملکونه دي چې هغه د ملل متحد د ټولو پیمانونو خلاف حرکت کوي یو امریکا دی یو اسرائیل په د عربي دنیا په زړه کې هغه سرطاني جرثومه ده چې هغه امریکا دلته زرا کړې ده هغه بریتانیا دلته زرا کړې ده نو تاسو د دې خلکو نه څه توقع لرئ دوی اصلا اروپا هم د امریکا څخه هم نظر ده او وجه د اسرائیل د تشکل نه دا چې اسرائیل یو مفسد قوم ده یو بدبخت قوم دی په هر ملک چې دی په هغه ځای کې بدبختی هغه کړې دي پیدا کړې دي دربدري رامنځته کړې ده اروپا ټوله په دې باندې متفقه ده چې د ټولو اروپا دغه ګند راوړي د عربانو په منځ کې وغورځوي چې هغه اسرائیل دی. نو اوس که په هر قیمت باندې اروپا ته تمامیږي د اسرائیل وضعیت به او اسرائیل تنه د فلسطین هم هدف نه دی دوی وی چې د نهر نه ته بحر پورې زموږ حدود دي کوم چې دوی ته تورات ښیي یا هغه منحرف تورات نو د دې هدف اردن هم دی د دې هدف سینا هم ده د دې په دغه نقشه کې ډېر نور ملکونه هم دي جولان دی په دې کې لبنان دی دغه ځایونه ټول پکې دي او د دې خبرې د عملي کول لپاره همدغه بهترین وخت دی چې بدترین پاسترین راهنما په ټول اسلامي عالم اسلام باندې حاکم دي نو د استعمار لپاره همیشه همدغه دوه شیان ډېر مهم دي چې اقلیت خائن او اکثریت جاهل د مو اکثریت که جاهل ورته ونه وایي خو اکثریت بېوسه دی او اقلیت هم خائن دی خائن مطلق په د اسلامي نړۍ اکثریت بېوسه دی او حاکمیت چې څوک دي هغه تاسو که د عثماني خلافت چې ځینې خلک ورته عثماني امپراتوري وایي د هغې اواخر هغې مریض انسان څه پاتې کېدل چې هغې د ځان نه دفاع هم نشوی کولی خو کله چې یهودیان ورځي او سلطان عبدالحمید ته وایي چې موږ ته په فلسطین کې ځای راکړه او موږ به تا ته هغې ته مالي امکانات ښودلي وو چې موږ به تا ته دومره مالي امکانات درکو سلطان عبدالحمید په هماغه ضعف چې د عثماني خلافت آخرنۍ شپې ورځې د هماغه کمزوریو باوجود بیا هم ورته وایي چې هغه خاوره چې د ما اجدادو لويشت چې په وینو ګټلې ده هغه زه تاسو ته په مادیاتو باندې درکم قسم ورته خوري چې والله تر څو چې زه ژوندی یم د یو امپراتور ځواب باید همدغسې وي تر څو چې زه ژوندی یم نو یوه لویشت بیا هم چاته ورنکم کله چې خلافت ختمیږي په 1940 کې خلافت د منځه ځي د یهودیان دپاره همدغه دروازه خلاصېږي او په دې کې سعودیه دا اوس چې سعودي عربستان باندې مسما دی په دې کې د اردن په دې کې د سوریې د ټولو خپل سهم و خپل رول و چې د اسرائیل په تشکل کې ادا کړو ډېر زیاته مننه کور مدان سلامت ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وئ راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو